ګرانو کتونکو سلامونه. امید ساتم چې ټیک ټاک به یلب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او موجود یم په باران کې په ایجوکیټر سکول تنګي کې. په دغه باران کې د هغوی هم ضرورت و، موږ نه هم خلکو ډېرې پوښتنې کولې چې یاره د ایجوکیټر سکول کې داخله کوو. د تنګي خلکو خواهش و چونکې تحصیل سره زموږ تعلق دی، نو رالو نرې نرې پشمک ورېږي. الله دې دغه باران د رحمت وګرځوي، ځکه چې دلته که کله هم داسې بارانونه کېږي نو هغه زحمت ګرځي. خو دا ایجوکیټر سکول معیاري اداره ولې ده؟ دا په ټول پاکستان کې څه د 1100 نه زیات ادارې دي او یو سړی په کراچۍ کې سبق وایي په ایجوکیټر سکول کې، او یکدم هغه تنګي ته راغی نو د هغه تعلیم هم د هغه ځای نه په تنګي کې په دغه ایجوکیټر سکول کې شروع کېږي. دا ځکه معیاري ده. نو ګرانو کتونکو خبرې اترې به کوو دغه سکول میډم سره چې داخلي طریقه کار څه دی. نو دننه به ځو، تاسو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ او ضرور ایجوکیټر سکول چې کوم دی نو خو په بچو باندې وی چې پیسې وسم کېږي او وی چې معیاري تعلیم پې کومه او په لنډ او په کلي او په کور کې پې کومه. نو ایجوکیټر سکول په دې باران کې تاسو وینئ نه خټه، یو ښکلی ماحول، یو ډېر زبردست سیسټم او د ماشومانو لپاره د جولو سیسټم دا شته دی. نو ډېر غټ پراجیکټ دی. نو دننه ځو، زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو تاسو د ایجوکیټر سکول ماحول وکته په دغه باران کې په مین روډ باندې دی د تنګي تحصیل دپاره په تعلیمي مد کې یو ډېر لوی پراجیکټ دی. ایجوکیټر اداره څه ده په دې باندې به سره لږې خبرې اترې کوو او د هغې خلکو دپاره خوشخبري ده کوم خلک چې وایي چې موږ په خپلو بچو باندې سرمایه بنده کړو، په خپلو بچو باندې اعلی تعلیم وکړو، خپلو بچو له یو ښه ماحول ورکړو او خپلو بچو له نشنل نه چې په انټرنیشنل سطح باندې تعلیم ورکوو. نو د هغې دپاره دغه ایجوکیټر سکول تنګي چې کوم دی یو ډېره معیاري قابل قدر اداره ده. یو خو د تنګي خلکو دپاره د وخت ضیاع هغه نشته دی، ځکه چې ته پېښور ته خپل ماشوم بوځې یا چارسدې ته، او بل پیس یې ډېر مناسب لګولې ځکه چې د دې کم مالکان دي ماړه دي او بزنس له د اداره نه ده کولو کړې او چې یاره زه د علاقې له ښه تعلیم ورکم. نو موږ میډم موږ سره موجوده ده او میډم نه به دغه تپوس کوو. د ټولو مخکې د دا تپوس کوم چې میډم خلکو داخلي لکه اگزامونه شوي دي او خلک وایي چې یاره د خپل بچي په ښه تعلیمي ادارو کې داخل کړم. نو دلته د دې تعلیمي اداره کې د داخلي طریقه کار څه دی او آیا څه کنسیشن شته دی او که نه. میډم ډېره زیاته مننه د وخته راکولو. لږه خپله پېژنګلو زموږ د کتونکو سره وکړئ جي او د داخلي طریقه کار څه دی. السلام علیکم سر، څنګه د تاسو ښه سر؟ زه ایجوکیټر سکولز پرنسپل خبرې کوم. زما نوم سیما دی. زه ایجوکیټر سکولز تنګي کیمپس ایز ا پرنسپل دلته کار کوم. زما آلموسٹ 14 to 15 ایئرز ایکسپیرینس چارسدې سطح باندې، مردان سطح باندې او پېښور سطح باندې زه ایز ا پرنسپل پاتې شوی یم. ایډمیشن حوالې سره به هم زه دا خبره کول غواړم چې دلته کوم فیسیلیټیز مونږ وړو ورکوو چې تاسو څنګه زموږ سکول ته رادن نشئ. نو دلته ښه مزیدار پلی ګراؤنډ دی، ای کې ماشومانو دپاره جولې اویلیبل دي. هغې نه علاوه تاسو ته خو پته لګي چې نن سبا د بجلی چې کوم دغه سټارټ شوی دی لوډ سټیډنګ، هغې دپاره دلته مونږ سره الحمدلله سولر پینلز دي، لکه د لایټس ایشو نه وي. کلاسز کې الحمدلله زموږ کمپیوټرز اویلیبل دي. دلته زموږ وړو دپاره LCD کمپیوټرز رومز دي، لایبرري مونږ سره دلته دي. کلاسز ښه مزیدار وینټیلیټډ کلاس رومز دي. وړو ډفرنٹ ایکټیویټیز کې پرفارمنس دپاره مونږ سره دلته وړو دپاره ایکټیویټي روم هم دی. کوم فیسیلیټیز چې مونږ ورکو د هغې حوالې سره چې تاسو زموږ فی سټرکچر وګورئ، نو فی سټرکچر الحمدلله یو افورډیبل فیس دی چې هر یو پیرنټ کم از کم افورډ کولی شي. هغې سره زموږ نن سبا تاسو ته زه اوپنلی یو انویټیشن در کوم ټول پیرنټس ته، د تنګي څومره چې دلته پیرنټس دي هغوی ته زه یو اوپنلی انویټیشن ورکوم چې تاسو راشئ، تاسو زموږ د سکول وزټ وګورئ، تاسو زموږ چې کوم فیسیلیټیز مونږ ورکو تاسو هغه وګورئ. د هغې نه علاوه دلته چې کوم زموږ ټیچرس چې دي الحمدلله ښه کوالیفاید سټاف مونږ اغوښتی دی. هغې دپاره هیډ آفس سایډ نه زموږ د ایجوکیټر سایډ نه ډفرنٹ ټریننګ سیشنز
ډیسکشنز وي هغې دپاره مونږ ټیچرس ایون اسلام آباد ته لاهور ته زموږ ټیچرس وزټ کوي هغه خلک خبره کوي چې هیرې ته هم تراش خراش ضرورت دی نو دغه شانتې ټیچر چې ډېر کوالیفاید وي خو د هغه پالشنګ دپاره زموږ هیډ آفس زموږ دپاره دلته ډفرنٹ ورکشاپ سیمینارس ارینج کوي چې زموږ ټیچر چې دی پالش شي نو الحمدلله ټیچر زموږ ښه زبردست دلته ښه زبردست ټرین سټاف دی زموږ سره الحمدلله ایډمیشن سټارټ دي فرام پلی ګروپ نه والا 6 ته پورې کلاس 5 and 6 چې دی الحمدلله موږ سره سیپریټ کلاسز دي فار د بوایز اینڈ فار د ګرلز تاسو راتلی شئ اوپنلی تاسو له زه یو انویټیشن در کوم تاسو راشئ زموږ سکول وګورئ زموږ انوایرمنټ دلته وګورئ یو سیف اینډ هیلدي انوایرمنټ موږ ورکو فیسز زموږ الحمدلله افورډیبل دي هغې کې فی الحال فار د ټایم بینګ موږ سره دغه سټارټ دی رجسټریشن سټارټ دی تاسو زموږ فیسز چې دي اوس فی الحال فری دي 50 to 60 سیټس چې هغه کور شي نو بیا زموږ ایډمیشن فیس چې دی الریډي 6 to 7,000 زموږ ایډمیشن فیس دی تاسو ته یو دا فیسیلیټي ملاویږي چې تاسو هغه ایډمیشن اویل کولی شئ خپل ماشوم دپاره تاسو راشئ رجسټریشن سټارټ دی خپل ماشوم رجسټریشن وکړئ د هغې نه علاوه یو کس دی د هغه 2 ماشومان دي یا 3 ماشومان دي هغې دپاره سبلنګ پالیسي د 20% ډسکاونټ لکه د فرست ماشوم فیس ایز ا هول به تاسو ورکوئ د دویم او د دریم چې دی 20% ډسکاونټ به تاسو هغې تاسو ته به پکې ملاویږي ایجوکیټر ته ولې معیاري اداره وایي د ایجوکیټر دا څه پېژندګلو ده چې موږ په دې باندې ډېر بحث مباحثه کوو چې یاره داسې اداره یو ځای ته ځي نو هغه ځای ترقي هم کوي او هغه ځای بهترین هغه ځای تعلیم کې راځي سر ایجوکیټرز تاسو ته به پته لګي چې دا د بیکن هاوس یو فرنچایز دی چې څنګه تاسو د نور تاسو به بیکن هاوس لکه خپل ایز ا کیمپس په تاسو وزټ کړی پېښور کې مردان کې ارځای کې نو هغې چې کوم تاسو د هغې فی سټرکچر وګورئ او دلته د زموږ د ایجوکیټرز وګورئ که نه نو هغې تقریبا کافي 15 and 80% زموږ دلته هغه شانتې فیس موږ نه اخلو او چې کوم هغه فیس دی زموږ چې کوم د بیکن هاوسز فی سټرکچر دی هغې خلک څه وایي چې کم فیس کې موږ یو ښه معیار تعلیم ورکو تاسو ته به زه یو بله خبره وکړم چې یوازې زموږ د ماشومانو هغه ایجوکیشن او دغه باندې دغه نه دی دنیاوي سبق نه علاوه دینی سبق هم زموږ دلته الحمدلله شته موږ سره یو کاریه ټیچر ده هغه باقاعده ماشومانو ته تجوید سره دلته وړو ته ناظره ښیي الحمدلله فیوچر کې زموږ دا پلاننګ دی چې موږ به دلته یو مسجد جوړو جومات به جوړو هغې کې به ماشومان باقاعده دلته مونځ کوي او هغوی ته دلته باقاعده ناظره چې د تجوید سره خیلی کېږي میډم دغه پوښتنه به کوم چې څنګه تاسو ووایئ چې دغه 60 پورې سیټونه دي دا څومره ورځو پورې هسې داسې څه ورځې ورکوي چې دا پیرنټس راشي جی سر دا تاسو چې دی د 20 مارچ پورې دا سیټس تاسو اویل کولی شئ زموږ رجسټریشن سټارټ دی او زه تاسو له یو بل اوپنلی یو انویټیشن دا هم درکول غواړم چې دلته زموږ انشاءالله اینول ډے به راځي 23 مارچ لا هفتې ورځ ده تاسو دلته شیرین محل ته تاسو اوپنلی تاسو راتلی شئ تاسو زموږ د وړو پرفارمنسز کتلی شئ تاسو راشئ او زموږ سکول وزټ خامخا وزټ وکړئ ګران کتونکو تاسو د میډم خبرې واورېدې ډېر بحث مباحثه ورسره کېږي خو دې وخت کې زموږ فوکس چې کوم ډېر خلک رانه پوښتنه کوي چېرې ایجوکیټر کې داخلي طریقه کار څه دی نو میډم نه موږ وخت واغسته چونکې دا داسې اداره ده چې دې ته ایډورټایزمنټ ضرورت نشته دی د دې نوم ویکاپي دی څنګه چې میډم په خپلو خبرو کې وي چې موږ ولې دې له دا زور ورکوو او دا خلک دې ته ولې توجه ورکوي چېرې لکه تنګي ته ایجوکیټر اداره هم راله بله خبره دا ده چې دې مالکان څنګه چې ما شروع کې وي ماړه دي بزنس سوچ یې نشته د خپل پراپرټي ده په خپل پراپرټي دوی څنګه د مسجد ذکر وکړو دلته کې چې کوم دی نو د دوی لسمه پورې بیا چې کوم دی نو کالج تر دې چې د یونیورسټۍ سوچ لري نو دا د تنګي یو ډېر لویه ترقي ده نو خو تاسو وایئ چې په خپلو بچو باندې اعلی تعلیم وکړم معیاري تعلیم وکړم وخت مې هم ضایع نه شي پیس هم رانه کم لاړ شي نو بیا ایجوکیټر سکول تنګي ته راشئ کمرې هم درته ښایو او یو ډېرې هوادارې کمرې او په کمرو کې هغه ټول سهولیات خو یخني وي په یخنۍ سهولیات او خو ګرمي وي د ګرمۍ سهولیات نو چې چا وس کېږي نو هغه خپل بچي باندې اعلی تعلیم ضرور دغه ایجوکیټر سکول کې وکړي موږ سره اوسئ کتونکو تاسو د ایجوکیټر سکول د میډم خبرې واورېدې دې سره سره به زه تاسو ته اوس یو کلاس ته چې کوم دی نو بوځم او دې وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا کلاس دی او ښه بار یخني ده او دلته ګرمي ده ولې ګرمي ده چې بندې دي کمرې بندې دي نو دا ډېره زبردسته که نه یخني مې هغه شان خو نه کېږي که نه یخني بېخي نه کېږي زما نوم ابوبکر دی ښه دې سکول باره کې څه وایې
دا ډېر ښایسته سکول دی او دا موږ له ډېر ښایسته هر څه موږ لا کړي لکه د اوبو پیسې ډېر پکې شته واشرومونه هر څه پکې ښایسته نیټ او کلین او بوکس بس ایزي هر څه دي او کلاسونه یخنۍ کې بس هر څه پکې پکې موږ ته شته هر څه فیسیلیټي پکې اویلیبل یو ډېر ښایسته سکول دی. لکه ته ماشومان ته چې دلته داخله والې یس او ټول ماشومان ته دا ریکویسټ کوم چې دلته کې راشي او ایډمیشن واخلي. ایډمیشن واخلې داسې به پکې یو بل ماشوم سره چې کوم دی نو خبره اترې کوم ګوره ماشومان دي چا سره پکې خبرې کې بچي ستاسو نوم دی؟ زما جی نوم ولدان زرکاوان دی جی. څه؟ ولدان زرکاوان دی جی. ولدان زرکاوان. زرکاوان صاحب د کوم ځای؟ زه جی یم د نیر غاړې. ښه د نیر غاړې. او جی دلته څومره وخت شو؟ جی دا سکول چې کله نه جوړ شوی نو بس زه پکې راغلم جی ډېر ښه سکول دی. او جی خوښ دی؟ او جی ډېر زیات. لکه کوم سهولیات دي پکې؟ لکه دې کې د اوبو دپاره پکې فلټرې لګېدلې جی واشرومونه پکې ډېر ښه دي جی او بیا دا دی چې ټیچرز پکې ډېر ښه دي هغوی ډېر ښه علم ورکوي ماشومان له جی. تنګي کې خور وخت لوډ شیډینګ وي او تیاره وي نو دلته کې جی لوډ شیډینګ وغیره نشته بجلی سهولیات هر څه شته دي جی. او بچی دا کوم کلاس دی؟ دا جی کلاس 5 دی. کلاس 5 دی. ته نور ماشومانو ته څه وایې چې هغوی زه د ښه نه ښه تعلیم حاصل کړم نو هغوی له څه مشوره ورکړې؟ چې یاره هغوی ښه نه ښه تعلیم حاصلوي نو دا سکول هم د هغوی دپاره ډېر ښه ریکمنډډ دی. او جی لکه دلته راتلی شي لکه دلته انګلیش سبجیکټ هغوی ته ډېر ښه ښوولی شي جی او دلته پی ټي مو اکټیویټي ډېر ښه دی جی. او دیني درته څه ښایي؟ دیني جی اسلام په باره کې هم راته هر څه ډېر ښه ښیي جی. مطمئن یې تی؟ او جی او او بچی لکه بعضې سکولونو کېږي نه دا ټول ماشومان دي به دروغ به نه وایي ولې چې خلک به دلته داخلېږي نو استادان یې پکې غوسې کوي او داسې نه جی نه دلته هغه نشته جی. او جی بعضې سکولونو کې هغه سر راشي هسې نابسه په هغه چوکه باندې ماشومان ووښي چې تاسو دا کار نه کوئ لکه دلته به دې پیله پی کړي لکه داسې 3-4 پیرې بس بیا هم چې څه ماشومان وي کړي هغوی سره محنت کوي جي محنت کوي او که نه هسې به وي چې چېرته ډب وي نه هلته ادب وي نو دې باره کې ته څه وایې؟ بس جی دلته نشته؟ نه جی نه دلته داسې ادب دی او جی لکه خواري در سره کوي او جی خواري به سره ډېر وال پکې نشته نه جی نه. صحیح. ګرانو کتونکو ورې موږ اچانک دې کمرې ته راننوتو د دې ماشوم د ښکلې خبرې په کوم انداز کې د هغه تربیت شوی دی داسې ټول ماشومان کینې بچي نو د ټولو ماشومانو په زړه به همدغه خبرې ټول خوشحاله یې که نه. ګرانو کتونکو دغه ایجوکیټر اداره زموږ سره اوسئ. موږ مخکې یو انټرویو شوی و نو هغې کې ما تاسو ته ویلي و چې زموږ صرف یو مقصد دی هغه دی چې کوالټي ایجوکیشن. ټیک شو چې کوالټي ایجوکیشن چې موږ د تنګي خلکو ته ورکو چې موږ پرووایډ کړو نو به زموږ صرف دغه میشن دی چې دا راته ووایي چې کوم فیسیلیټیز په دې سکول کې موجود دي او روان هم بیا څه پلان دی؟ جی ټولو کې مخکې خو جی موږ سره یو دغه دی چې زموږ په دا کوم کیمپس چې دا په 6 کنالز باندې دغه دی چې ټیک شو چې دې کې جی موږ سره پارکینګ ایریا ده او یو پرپس بلډ کیمپس دی چې دې کې هر یو کلاس روم وغیره یو کلاس روم په طور باندې موږ جوړ کړی جی ټیک شو جی دې کې موږ سره سولر سیسټم دی جی ټیک شو جی او ټول نه غټ دغه دا دی چې لکه زموږ اکیډمیکس جی نو دا ډېر زیات دغه کوي میټر کوي جی. د اکثر په موږ ورجی تنګي کې د بجلی حالات هم ډېر زیات خراب دي 30 غنټې او 40 غنټې بجلی بالکل جی. نو دا ګرمۍ کې به د ماشومان څه کوي نو تاسو دلته هم دغه لوډ شیډینګ وي که نه؟ نه جی الحمدلله موږ چې کله نه سکول شروع کړی دی جی نو زموږ سکول تھرو آوټ مخکې نه سولر دی جی نو هغه خو 24/7 انشاءالله زموږ بجلی وي جی. لکه شمسي یا سولر پلانټ دلته لګېدلی دی جی جی ملګرو د بجلی خپل بچي په دلته راولې که نه په ګرمۍ کې هم نه وري او دا دویم وګوره دا د ایسیګانو دفتر به انشاءالله وګورئ ښه زبردست ده دا به انشاءالله قرآني وایي وخت قرآني چې په هر کلاسونو کې به ایسیګان هم دلته کېږي. ښه باچا صاحب دا هم راته ووایه چې دا خو اوسنی پلان دی را روان څه پلان لرئ دا به صرف سکوله پورې محدود وي که نه کالج یونیورسټي هغه څه پروګرام هم شته را روان مخکې؟ انشاءالله جی مونږ سټپ وایز به مخکې روان یو جی اوس فلحال مونږ سره پلی ګروپ نه کلاس 6 ته پورې به انشاءالله جی زمونږ 1 اپریل نه به کلاسز شروع کیږي جی بیا انشاءالله سټپ وایز به مونږ مخکې ځو انشاءالله سکول کالج او مخکې هم
که الله کړي نو یونیورسټي مې انشاءالله په کلاوه وځي. تنګي خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ چونکې دا تعلیمي اداره خو د تنګي د خلکو دپاره ده نو هغوی ته ستاسو په خیر څه میسج دی؟ بس زه خو وایم جي چې زموږ کوم پیرنټس دي جي هغوی الحمدلله موږ نه ډېر زیات مطمئن دي جي هغوی هم زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په موږ باندې اعتبار وکړو جي او انشاءالله موږ وایو جي چې زموږ څومره تنګي واله خلک دي جي هغوی دې خوا راشي موږ ورته کوالټي ایجوکیشن ورکړو یا تنګي ایجوکیټ کړو جي مخکې بوځو. ډېره مهرباني.